بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علم خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو دا کم روډ چې زمونږ خوا کې دی نو دی د ټل ضلع خنګو دی، تحصیل ټل دی، ضلع خنګو ده، کوز کلی کربوها شریف. په یو امید باندې دلته کې راغلی دی، قرض پې ډېر زیات راوختی دی. د دې نه مخکې یو بابا راغلی و، هغه د دیر نه راغلی و، په یو امید باندې چې علم خان شیرپو ورته چاخولی چې هغه له لاړ شه. زوی یې روک شو، دی پکې د ټل نه رالو. زمونږ کار کتونکو تاسو ته د دا میسج فارورډ کول دی، ایخ په نیغه ورسره رابطه وکړې. په بهر ملک یې وخت تېر کړی دی، خو په انسان هر رنګه حل راځي، په هر رنګه امتحان کې انسان راګیرېږي. نو دغه ویډیو ته د مجبورۍ نه راغی چې ژوند دی په قلاره شي، او وایي چې یاره زه نور ژوند تېرولو ته نه یم تیار. نو خو ستاسو لږه ټکه پکه ده سره چانده وشوله. دی وایي چې یاره خو چا قرض هم راکړې، نو زه چې بهر لاړ شم نه پیسې به ورله زه خلاصې کړمه. نوم دې څه دی؟ نو مزمل خان. مزمل خان په کوم ملک کې د وخت تېر کړی؟ په امارات کې دبی کې. څونه وخت تېر کړی؟ یاره شپېږه وکوله مې وشو. ها، څنګه قرضداري شو؟ څونه قرضداري؟ قرضداره خو دا زه 24 لاک و، دا څو د هفته مخکې مې کور خرڅ کړو، 8 لاک روپۍ وکړې، هغه مې 2 کسانو ته ویر کړي. اوس 15-16 لاک روپۍ باندې پاتې د هغوی څه مخه نه ګورم. دا دونه قرض دې څه کړو چې کور نه هم پکې خلاص شوي؟ دا مو وخت ضرورت په هغه کې نیټه کړې وه، هغه نیټه ورپسې ډېره شوې زیاته شوې درپسې. پوه شو، اوس هغې نه زه ډېر بېدراکه یم. څومره نیټه یې کړې وه؟ څومره زیات نیټه به دغه 10 لاک پورې مې کړې وه، د هغه نوره ټول هغې نه 24 لاک جوړې شو. 24 لاک او لا زیاتېږي به؟ زیاتېږي به ور ده لګېدله. نو زه اوس دغه تاسو ته درخواست کوم چې یاره مو سره دغه کومک له ژوند کې وشي. نو که دغسې ورسره نه کوي، په قرضي در سره وکړي چې زه امارات ته لاړ ښار سړي، زه به زه خپل پیسې تقسیموم ورکوم. اوس یوه قرضه وړي سره پاسپورټ مې پسو ده، پاسپورټ یې نه قرضې کې یخه ده. نو زه اوس امارات ته نشه تلله، او 4 میاشتې مې وشوې چې راغلی دا منډې ترړې کوم، کله اوس ته کله بل ته، هر سړي ته سوال منات کوم. نو زه چې مو سره بس مدد وشي، زه د پاسپورټ هرکوله وکړه چې بس زه لاړ شم. ته چې 10 لاک 8 لاک روپۍ کور دغه ګڼه، ته پولیس ته ولې نه تلې؟ سود خو حرام دی، په دې خو غټه جرمانه ده، غټ قید دی. بس زه چې که دا بس مو کړي دي، زه چې که بس ویر مې کړله. نو کړې خو دي خو 10 لکه دې کړي که نه، زیاتې ولې ورکې؟ بس مجبوري څه وکړو، په دغې غم مې درخواستې وي چې بس زه به تو ته دومره درکوم. هغه زه اوس کې بس ډېر خراب شوی. موبایل نمبر دې څه دی؟ 0330 64 83 583. بیا ووایه. 0330 64 83 583. کتونکو دی اوس راګیر دی، خو ته مونږ هر رنګه خبرې وکړو، خو دا حق نه کېږي. دا پیسې د جرګه به هم کړي، د به فیصله هم کړي، د ورسره منلي دي، او دا پیسې به دی ورکوي. او دغه وروڼو ته زه یم خو دا پاسپورټ هم ورکړه، نو دی به ځان له څه وګټي او تاسو له هم وګټي. او د قرض همدغه طریقه کار دی. نو پاسپورټ هم وله ورکړي، او دی پرېږدي چې دی مزدوري وکړي، ولته څه وګټي او تاسو له رولیږي، او دی پې نور دا قرضه ختمه کړي. د کرۍ کور ته لاړې؟ اوس بس کرایې واچوه، سوال کور ده، په سوال ورکې پاتې کېږي. بس کله یې ولي چې وضع به بچه یا ښکلې ژوند او یا دلته رالې؟ بس دلته راغلو. یو بچی دی؟ یو بچه مې ده. کور خو هم پریشانې که؟ کور پریشانه خود ده والا، چې مامور جوړي کیان دي وروڼه، بس ډېر سره کې ګاډ باډ یو. کتونکو د ده سره رابطه وکړئ. د ده د علاقې خلک د ټل انګو ډېر تکړه خلک دي، او غرض ورسره وکړئ، تاسو خیر دی. او څوک ورله داسې جرګه شي، فیصله شي چې پیسې نورې زیاتې نه شي. او سود چې کم دی که نه، نو ورکولو والا او اخیستو والا دواړه ګناهګار دي. او داسې ده چې په کعبه کې د مور سره زنا برابر جرم دی. نو دې نه اجتناب وکړې. یو هفته، یو میاشت، یو کال به پرې مزې وکړې. او دا سکروټې دي، سکروټې. نو هغه وروڼو ته مې هم خواست دی چې د نه خپلې پیسې واخلې، نورې پیسې ورته معاف کړي، او دا پاسپورټ هم ورکړي. نور خلک د سره نیغ په نیغه رابطه وکړي، د سره ټکه پکه قرضه وکړي. ډېره مننه، خوشحاله.